أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب. 39 آیت یو کم سلوختم بسورة النور کے. والذین کفروا کسان چو کفر کردے اعمالهم داغی نیک عملنا کسراب بقیعت پشاند پلقیدن کے شگدے یحسبه الظمآن گمان کی پاغی باندے تگ سڑے ما اندوبو حتی اذا جاہو تردے چکلا آغی لراشی لم یجدہم نممی آغی لا شیئن سیزا ووجد اللہ عندہم او امومی اللہ داغی سرام فوفاہ ناغ پورا ورکی آغتا حسابو حساب داغم واللہ دے اللہ سریع الحساب زری صاحب کا ان کے. امام قرطبی رحمہ اللہ لکی چربت دا دے مخ کے سرا کہے چھ اللہ حال دا مومن مثال دا مومن ذکر کو اس مثال دا کافر بیانی حسان ربط دے. امام رازی لکی اعلم انہو سبحانہو لما بین حال المومن کرے چھ اللہ مخ کے حال دا مومن بیان کو چھ دنیا کی دی پا نور کی وی نور او عمل صالح باندے دا تمسک کری وی آخرت کے ملا دل کامیابی ورگئی ثواب عظیم ورگئی او پسے دا کافر حال ذکر گئی چھ دے باخرت کے ڈیر سخت نقصان کی دنیا کے بدے رنگ پرنگ تیاروں کے بروتی. اتبع ذالک بأن بین ان الکافر یکون فی الآخرت فی اشد الخسران وفی الدنیا فی اعظم انواع الظلمات. نئے دوار دا پردان دلنے مثال مومنانو ذکر شو اس دا کفارو ذکر کی. ابن کثیر لگی حازان مثلان ضربہم اللہ تعالی لنوع الکفار. دا آیتو پسے دوا مثال ندی دا کافر دو قسمونو دا پارا بیان شوی دی لکه څنګه چې د منافقینو د پاره سورۃ البقره کې اول دو مثالونه بیان شوي دي. دو مثالونه او کسوی بن والا ذکر شوی دی یو ابو والا دی والور والا دی رعد و برق والا یو کنه بل باران والا دی باران والا رعد برق والا بل بس ور والا دی. ذغیحان تر رعد کم دو سورۃ الرعد کم دو مثالونه بیان شوی دی مائیا و ناریا. امام ابن کثیر لگی ندلتا فاما الاول دلتا چی اول قسم کافر دے دغه دوانا فهو للکفار الدعاء اول مثال پاگے کہ دا آغی کافرانو دا پارا دے چی کفر تا دعوت ورگیم. دا اول مثال دا اسانے مثال دا آغا کافرو کہ آغا کافر دے چی دعوت ورگی کفر تا دا غی دا خیال دے چی زمان اعمال و اعتقادات دا جوڑ صحیح دی. الذين يحسبون انهم على شيء من الاعمال والاعتقادات حالانکہ وليسوا في الامر على شيء حال دا چغی پیس کی ندی داغی حال داغی سراب دے داغی شگ دے داغی پریان ڈولے دے دا پریان دا کور دے سڑی تو بخ کاریو بیا پاگی کی سمنی. عنوان دا آیت وسی دا کافرانو دا عملونو مثال. قرطبی امام قرطبی اصلاً مقاتل لکلی اغی سبب النزولم لگی تو آیت سبب النزول شان نزول سے دے دا شیبہ دا بن ربیعہ بن عبدشانس بارہ کی ودار آگلے دا رحبانیت اختیار کرو جاہلیت کے گنا چھ نبی ظلم اعلان دا نبوت کو نہ دا بیا کفر اختیار کو. قرطبی نورم لکلی اغا آیتون آخر کرا زیہ بویم تفسیر والذین کفروا اعمالهم والذین واکسان کفروا چو کفر اختیار کرے اعمالهم عملنا ددیم تاخو لفظی معنی شوا
طبری لیکي معنا تفسیر داده والذین کفروا والذین جحدوا توحید ربهم کسان چې د خپل رب د توحید نه انکار کړی دی کفر معنا څه توحید د الله نه مني وکذبوا بهذا القرآن او دا قرآن نه مني دا نه مني اعمالهم معنا سمرقندی لیکي مثل اعمالهم الخبیثة فی الاخرہ د دې د خبیث عملونو مثال په آخرت کې څوک دا معنی کوي کسراب مثل سراب طبری وی پشان د سراب دی سراب هغه دی چې نور پړکیږي نور وی موجود وي دروازه نیمه وي او داګه کې سو بخکاری سړی وی د نظر دوکې کنه کدا وبزي کله ګرمي سخت شي ګرمي سخت ای انسان نظر دوکې کنه نه دغه سراب دی ابن قتیبه وی السراب ما رأیته من الشمس کالماء نصف النهار د نور چې کوم پړک د نیمه ورځ کې ښکاری کنه سړی ته لري دوکا د نظر هغه ته سراب وی سراب قرطبی لیکلی ما یرا نصف النهار فی اشتداد الحر ګرمي زیاده وي سړی ته ښکاری لکه تبه کې دغه ځای وب پرتی دي وب داسې حرکت کی سړک باندې تر روان نه صفاصله کې لري بدا تو بخکاری الته لټي به وبني یو والآل یو پدې کې آل دی هغه د ساخ په ټیم کې لکه د اوبو غوندې سړی ته ښکاري او سراب دی یو دا د نیمې ورځ ټیم کې ښکاري یو نیمې ورځ ټیم دی بل د سراب د سراب ځکه وي سراب سورنګ ته وي که نه هغه مئی چې ټوپ کو فی البحر سرابا سورنګ غونته و که نه نو ته به وایې که دغه د اوبه روان دي چې د لاندې نه راوځي داسې حرکت غونته کوي که نه پشان د سراب دی بقیعه وهي جمع قاع دا جمع د قاع دا کل جیرت جمع جار لکه جیره چې جمع د جار دی قاع هغه ډاګې غونته د ځمکې ځای ډاګه نی ځمکې تل ای کې سراب وي اکثر برابر امواره ځمکې که نه اردن مستویتن سمرقندي وي برابر ځمکې امواره قیع ډاګې ته وي ډاګ بس پښتو کې ډاګ مناسب لفظ دی قرطبي والقیعة جمع القاع قیع لفظ دا جمع د قاع دی قیع او قاع بیا یو دی ابو عبیده وي والقاع ما انبسط من الارض واتسع ولم يكن فيه نبت خدا داسې ځمکه دا داسې ډاګ دی چې په ډاګه دا چې په دې کې څه بوټي موټي ني او دې کې اکثر سراب په دې کې واقع کېږي واصل القاع الموضع المنخفض الذي يستقر فيه الماء قاع اصل کې هغه دی ته وي چې لغون ته کوز یو پای کې اوبه ودرېږي ځمکه کې لږ کوز دی وجمعه قیعان جمع قیعان راځي بهر کې اقواع قیعان ټول د دې مختلف شکلونه دي نه پشان دغې سراب دی په چې په یو ډاګ کې وي دې خو معنی کړی چې پړه کېدونکې شګه که نه د مونږ والي صاحب دا معنی وکړو نه هغه پړه کېدونکې اوبه دي سړی دی چې هغه اوبه ښکاري په یو ډاګ کې اوبه دي سراب هغه اوبه د نظر دوکا یحسبه ګمان کوي په دغې باندې دغې سراب په باره کې الظمآنو هغه سخته ګمان د اوبو قرطبي طبري لیکي یظن العطشان من الناس السراب ماء اوبو باره کې هغه تږې سړی خلکو کې چې کم تږي نه هغه وي دا جوړ اوبه دي لکه سمرقندي لیکي یعنی العطشان هغه تږې سړی مراد د سخت تږې وهو شدید العطش ماء ابن جوزي سخت تږي وي سخته تنده ورته ولګي او سمرقندي وي دي د لرې نه هغه درته ښکاري چې دا جوړ اوبه دي چې راشي وي له خوا کې نو اوبه ني نه دغه شان کافر سړی دی عمل کې دی وي چې جوړ ما ډېر نیک کارونه وکړو چې لړ شي هلته به یې سم نه کافر دی امام بیضاوي لیکي چې دا مثال کافر پورې ولې خاص کړی د تږي سړي د تږي سړي مثال د کافر مثال تږي سره ولې ورکړی امام بیضاوي لیکي العطشانه سخت کے مراد دے وتخصیصه لتشبیه الکافر به فی شدت الخیبت عند مسیس الحاجہ سخت حاجت د پیښ شوی دی سخت تګی دی نه کافر ته چې د عملونو سخت ضرورت پیښ شي نه وخت به یې سم ني اعمال یې کړي دي ته د هغې د بدلې سخت ضرورت دی قیامت دی
بیا بسم نہیں حتی تردے ازا جاہو چی دیا غیل خوال راشیم طبری لکی والہاو من ذکر سراب داغ سراب مراد دے والمانا حتی ازا جا الزمآن سراب ملتمسا ماءن داغا تند وخون کے وخل سڑے تند چی پا مخ کردے دے راشی دو بو پا سوچ راشی آل دا خپل پیاس بوجا ولواڑی تند ماتول واڑی ازا جاہو سمرقندی فیضا اتاہو لیشرب منہم کله چې دغه ډاګ لراشي چې بوس کې دغه ځای لراشي بیزا بیوي د هغه د چې کوم ځای اوبه ګڼلي دي هغې له خوا لراشي لم یجده شیئا لم یجد السراب شیئا طبري وي دی به هغه سراب هېڅ شی ونه مومي ته ته خو اوبه ښکارېدی لیکن اوبه به ني اوبه به ني سمرقندي وي د چې کومه مطالبه او کومه اراده باندې دی راغلی او کوم شی طلب کو تلاش کو هغه به هلته ني اغل دنی سمرقندوی فکذالک الکافر دغه شان کافر دیم یظن دغه دا خیال دی انه چیکنن دلا یصاب ثواب باورګلی شي فی صدقته د پر صدقه کې کافر خیرات کړي دی جمال با الله بدل را کی میں سے کافر دی بدل نشته ما غلامان آزاد کړي مرغه می آزادی کړي پنجرو نه ثواب نشته ثواب کافر دی دغه شان نور ټول اعمال کله چې د قیامت راشي سمرقندي لیکي وجده حبا منصورا دی باغ عمومي دوړه خورا ورا رحمت الله ولا ثواب له ثواب بیني دغه شان مثال ده دغه سخت کې وي د قیامت راز وي ضرورت به د عملونو د ثوابونو لیکن هیڅ بني امام قرطبي لیکي لم یجد شیئا مما قدره آغا چې د کم سیز ګڼلو د چې کم سیز ګڼلو بې ګڼلی وې ووجد ارضا لا ماء فیها داسې ځمکه به وویني چې هلته به وبني امام راضي وي معنه دا ده چې دی به هلته داسې سیز ونه مومي چې دله هغه فایده ورکړي اگر که دی ډېر کوشش وکړي ډېر د لرې نه د منډه والي راشي که نه نه کافر که ځان ډېر ستړی کړي هېڅ هم نه اخلي ووجد الله عنده دی به عمومي هغې سره خوا کې الله سمرقندی لیگی یعنی یوم القیامه د قیامت ورځ به یعنی عند عمله د خپل عمل سره به د عمومي دا بالکل هغې آیت غونته د سمرقندي وي لکه څنګه چې الله فرمایي ان ربک لبالمرصاد یقینا ستا رب خامخا هغه مورچه کې دی یعنی مخلوقات هغه ته ورګرځېدونکي دي هغه بوله بدله ورکوي ابن جوزی وجد الله عنده مانا دا قدم علی اللہ دی اللہ لخوالا ورشی آخرت کے امام رازی لکی مانا دا وجد عقاب اللہ الذي توعد به الكافر عند ذالک دی با دا اللہ اغا سزا عمومی اغا سزا چا اللہ وعید یر ورکل دے کافر لام نه دا هغه ګمان به بدل شي چې کوم د امید او د چې کوم د نفي ګمان کړو د فایدې یقین به راهي چې ما د به ډېر لوی تباهي ملاوي دوله والده یو تفصیل دار هلته به د الله عذاب عمومي بل دا معنی دا تفسیر د امام راضي لګي او وجد زبانیت الله عنده یا بده هغه خپل عمل سره د الله هغه زبانیه پرېختې به عمومي نو دی به ونیسي او جهنم ته به یې مخکې کړي شا بالا مخکې شه فیسقونه الحمیم والغساق نه حمیم او غساق ته به ورسي هغې ته به یې مخکې کړي هغه به اوس کړي هلته به یې ورشړي هغه هغه خلک دي چې دې باره کې قرآن وایي عاملة ناصبه عمل کوونکي دي او ځان نه ستړی کوونکي دي دا مخونه به خپوي ځان یې کړولی دی لیکن هغه کړو بېکاره دی ولې کافر و که نه سورة الکهف آیت د دې باره کې راغلی دی 104 آیت دی هغې کې دا وهم یحسبون د دې کافرو دا خیال دی انهم یحسنون صنعا چې یقینا دی ښایسته عمل کوونکي دي خو آخرت کې به پوه شي چې دی ګورې هېڅ ښایسته عمل نه دی کړی سورة الفرقان 30 آیت دی باره کې دی وقدمنا الى عملوا من عمل د اختصار کړی دی هغه مونږ کو بیا دوړه که نه
منګ به ورمخکې شو د دې هغې عملونو ته دی چې هر عمل په کفر کې کړی دی الله وي نو هغې خو حیثیت نشته کافرو د کافر څه حیثیت دی د مچ برابر حیثیت نشته امام بیضاوي هغه ګوره هغه تلخیص کړی دی د امام رازي د دې تفسیر او یو لفظ پکې اضافه کړی صرف هغه یا به ال سزا عمومي یا به ال زبانیه پرختی عمومي یا به ال الله وی د سره به حسابو کی او وجده محاسبا نیاه امام طبری وی فكذلك الكافرون بالله من اعمالهم التي عملوها في غرور څنګه چې دا تګي سړی د ته یو ځای وبخ کارې د منډې والي لیکن هلته اوبه وي نه دغه شان کافران د دې هغه مولونه چې دې دنیا کې په دې دوکه کې کړي دي چې دا अब زمونږ د بچو ضروري د الله د عذاب نه لکه څنګه چې هغه تګي سړی ګمان کو چې دغه اوبه د ماتنده به ماتې سراب باندې د ګمانو تر دې چې د دا غته ګلاسه د تګي د لاسه د مرګ د ور نه دی شو لیکن هغه سرابې په کار را نه غیم دغه شان دا کافر سړی چې دی به هلاکت ته نږدې شي هغه حساب کتاب په وخت کې هغه مولونه به د په کار را نه شي ځکه د الله نه مانو او الله وله مخې له راشي ته خو نه مانه که نه مطلب دا دی به آخرت ته لړ شي که نه تا له خو مثال یې درکړه چې څنګه د نظر دوکه په کار نه شوه تګې په وخت کې تندې په وخت کې د وې چې اوبه دي ورځم اوبه اوس کم دغه شان کافر عمل کوي لیکن الله نه مني رسول نه مني ایمانیات نه مني اعتقاد نشته په الله د اعمال کوي په خپل ګمان باندې صحیح لګیا دی دا دله فایده نه ورکوي نه دله به الله هلته بدله ورکوي کوم چې د دنیا کې کول امام رازي لیکي چې ګوره تشبیح ډېره زبردست مثال الله وی ورکړی دی ثم وجه التشبیح او وجه د تشبیح سره ان الذي ياتي به الكافر ان كان من افعال البر فهو لا يستحق عليه ثوابا دا کافر سړی اگر کده نیک عمل التروړي پیشي خو لیکن دې په دې باندې ثواب مستحق نه ګرځي سړی د دې ما انه يعتقد ان له ثوابا عليه دا عقیده چې دل به الله په دې ثواب ورګي وان كان من افعال الاسم فهو يستحق عليه عقابا مع انه يعتقد انه يستحق عليه ثوابا اگر کده کارونه د کافرانو کوي ګناونو کارونه کوي ا دې پاغه باندې سزا لایقي او سره د دام اعتقاد ساتي چې نه ز په دې د ثواب مستحق یم او کار خو کافرانه دي نفكيف كان فهو يعتقد ان له ثوابا عند الله نسنګ به دا غ سوچو چې دی وي عقیده دای چې مال الله ثواب راکړي نفیزا وافع عرصات القيامه کله دې مخه مخشد قیامت هغه دوران کې ادم هي بدر راځي او دې التا ثواب انومي دې کم خیال باندې تلې په کما قیدا مړ شوی دی چې مال الله اجر راکړي بل التا دې لوی سزا عمومي د افسوس ډېر زیات شي غم ډېر اوږد شي نه د حال لا غتګي والا پشان دی چې سخت تند کې هغه ته د وبو هغه ضرورتي کا چې سراب ویني نزله هغه پورې ولګي چې بس وبو خو هغه دی کنه الله بس لګ مزه وکا بس وبو اوس کې مرګ نه بچي ته مزان له مضبوطه کی نه کله چې خوا دراشي نه مایوس شي هغه امید په وبو لا وشي نه دا مثال زکه په د باندې ډېر مناسب راته امام رازي لیکي وهذا المثال في غايه الحسن الته دی الله عمومي فوفا حسابه نو پورا باور کې دلا بدل پورا باور کې دلا سزا ده د چې کوم عمل کړی دی امام بیضاوی لیکي استعراضا یا خبر د حساب کتاب پیش کې جدا دا کار دی کړی دی دا داسې دی کول یا مجازات اندل بداغه بدل پورا ورکی تا دا سیکړو دا داغه سزا دا د کړی دا او دا داغه دا سزا داغه دا سزا امام ابن جوزی لگی ای جازاہ بعمله دلب اللہ د عمل بدل ورکی او ظاہر کې دا زخکاری چې دا زمان باره کې خبر دی دا کم چې تګي دی الته لړو الته دو بوس کلی وبنوي الته الله مومن نه دا نه مراد وي ظاهر کې دا دغه تګي خبر ښکاری لیکن دا دغه کافر حال چې آخرت کې الله سره مخامخ کیږي دا د تګي سره ونه لګي دی ځکه خبره باندې پوهیږي والمراد به الخبر عن الكافر اهم پوائنٹ دی ابن جوزی د خیال راوست دی والله سریع الحساب او الله ډېر زری حساب کون کې دی امام طبری معنی کی والله سریع الله تیزه سره خپل حساب کوي
ځکه چې الله پاک به ګوتو نشمري، هغه محتاج نه دی چې ورکه 1 2 3 او 3 3 9 7 چکې 8 چکې دې ته هغه ضرورت نشته، نه هغه په اړه کې شي زیادې خو د هر څیز نه خبر ده چې بنده کوي. لأنه تعالی ذکره لا يحتاج إلى عقد أصابع ولا حفظ بقلب ولكنه عالم بذلك كله قبل أن يعمله العبد. امام سمرقندی لګي فكأنه حاسب الله ډېر زر حساب کوونکی دی، نو گویا کې هغه د سره بیا حساب کتاب په غزه باندې وکړو، ډېر زر حساب بیا کوي کنه، خلک هغه ډېر زر کار کوي کنه، مطلب دا چې دې لړ دلې کار بیا زر کړو، خیال لري دا وی فوفا حساب بوله پورا ورکی نو دا په حساب کې څه کلونه ویلږي بس فوراً بیا نه الله هو الله دی. ويقال سريع الحفظ څوک به دا څه وي چې هغه تیزه سره حفظ محفوظ کوونکی دی کنه، نه به حساب کې ټول سره په یو ځای باندې یو تن سره چې حساب کې د بل تن سره حساب نه باغ نه مشغولي الله چې یو سره حساب کې د بل د حساب نه بني مشغوله وي. سمرقندی لګي فلا يشغله حساب احدهم عن الاخر لانه لا يحتاج الى اخذ الحساب. الله محتاج خونه نه الله پای کې غلطي کی نه هغه پای کې دوکه کیږي، ولا يجري فيه الغلط ولا يلتبس عليه ابا نه ملابست نه راځي چې ورګل کې یو څه پر سیوا شو یا داسې شو یا یو پوه نه شوم تیروزي خونه الله کنه هغه ته د هر تن حساب انا پانا او ټک پټک یاد دی. صحیح بخاری حدیث دلته کې اخره کې ابن کثیر لیکلی خپل تفسیر کې انه یقال یوم القیامت لليهود قیامت پر به يهودانو ته ویل شي ما کنتم تعبدون تاسو شی عبادت کو فیقولون غیب وایم كنا نعبد عزیر ابن الله ومن خو عبادت کو د عزیر ابن الله فیقالون غیب ویل شي کذبتم تاسو خو دروغ وای دروغ جنو متخذ الله من ولد الله خو نه د ولې نه جوړ کړي څوک داغه نه ضروري نشته دی چې داغه د عبادت لایقي ما دا تبغون تاسو غواړئ بیا به د تاسو غواړئ مقصد هم څه دی فیقولون غیب وی رب زمونږ آتش نه موږ ډېر تږي شوي یو فسقنا موږ له اوبه راکړه قیامت کې به کافر وي. حدیث یې ته صحیح پیش کړه فیقال نو به ویل شي الله ترونه تاسو څه خیال یې ګورئ نه فتمثل لهم النار ناغي ته به اور راښکاره شي کانهم سرابن گویا که دا سراب دی اور بہت راښکاره کی جهنم ګورئ کنه تاسو ګورئ اور بہت راښکاره کی یحتم بعضها بعضا بعضې اور به بعضې ماتي فینطلقون فیتحافتون فیها لړ به شي هغې ته به وړ شي تحافت دوکې ته هم وایي که نه دوکه به شي په هغې دا جوړ اوبه دي نه دا بالکل د آیت مطابق دی. ابن کثیر رحمه الله لیکلی هغه لیکي چې صحیحینو کې دی حالانکه صحیح البخاري کې دی. بیا ابن کثیر لیکي او دا آیت وهذا المثال مثال لذوی الجهل المرکب هغه چې جاهل مرکب دی بالکل کدوري په دې کافرو کې دا خو هغه دپاره دی. فاما اصحاب الجهل البسيط وهم الطماطم الاغشام المقلدون لائمه الكفر هر چې غټو کافرو پسې کم واړه کافر روان دي الصم البكم الذين لا يعقلون دي داغي مثال او کظلمات فی بحر اللجین کې دي هغه د پای کې بیانې جهل بسيط والا دي ډېر دا هغه نم ورته دي او کظلمات فی بحر اللجین یغشاه موجا من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. او کظلمات بل مثال د دې کافر او د بدعمل پشان د ډیرو تیرو فی بحر اللجین په یو ډونګي دریاب کې یغشاه پټ کړی وي غیلا هغه دریاب له پټ کړی وي د دې په زمایر د خیال کې زمایر باندې مزان پوهه امام بیزاوی دی کې هر جمله د مخ کې جمله صفت ده څنګه آیت د نور کې نه یغشاه پټ کړی وي دغه دریاب لا موجن چپه من فوقه موجن دغه چپه د پاسه بل چپوي ٹھیک شو من فوقه سحاب دغه چپه د پاسه چې د بل د پاسه و د پاسه سحاب نور یزوی ٹھیک شو ظلمات ناشنا غنی تیری دی بعضها فوق بعض بعض د دې د بعضو د پاسه دی
اذا اخرج يده کله چې په دغه حال کې چې د دریاب په ویخ کې پروت دی دغه د پاسه یو چپا دغه د پاسه بل چپا دغه د پاسه وریځو په دغه حال کې اخرج يده رو بازی خپل لاس لم يكد يراها دي نزديني چغويني اغا ډولې دي نشي ومن لم يجعل الله له النور اغا سوک چې ورنه کې الله غل نور فما له من نور نشته دغه د پارس نور جرجانی نے نقل کی امام قرطبی الآیت الاولی مخی آیت فی ذکر اعمال الکفار دا کافران دا عمل نو پبارکی دے دا دویم آیت فی ذکر کفرهم دا غیر کفر پبارکی دے ونسقا الکفر علی اعمالهم لأن الکفر ایضا من اعمالهم دا یا غیر سر زکا ورٹھنبلے دے ای پسی ترلے دے زکا چی دا کفرم دا غیر دا عمل ندے یو شے دے کنا عملون پسی دا ٹچو دا راوستو یو شے دے عملم کافران دے ادم کافران لکه مخکې الله ویلي سورة البقره کې یخرجهم من الظلمات الى النور هلته ظلمات ویل الله نور ته راوښکي د کفر نه ایمان ته روکاږي امام طبري دا دویم مثال دی چې الله د کافرانو د عملونو لپاره ذکر کوي سمرقندیم لیکي دا دویم مثال دی او کظلمات فی بحر اللجی طبري وی معنی دادا ومثل اعمال هؤلاء الكفار د دې کافرو د عمل حال داسې دی داسې مثال دی کم چې دی کم عملونه په ګناہونو کې کم ګناہونه کړي دي کم خطاګانې کړي دي خطا په حال کې کړي فسادونه کړي ګمراهي کړي دي بغیر د هدایت نه کړي دي هغه عمل دي مثل ظلمات پشان دغه تیارو دي داسې تیارې فی بحرن چې هغه په دریاب کې دي لجین ډونګې دی دریاب دی خو ډونګې دی د هغې په ویښ کې تیارې دا به څومره تیارېږي څه دی خیال دی امام طبری وی نسبت د دریاب لجتن الى اللجته کړه دی صفت لحاظ صفت دغه دا ویل له بانه عمیق کثیر الماء دا ډونګې دو ډیرو بومال ابو ولده لجت البحر معظمه د دریاب لجه خو بیا ډیر زیات دی کنه لجه ته من چله ست وی او کظلمات سمرقندی او مثلهم ايضا کظلمات دغه کافر مثال پشان د تیارو دی ظلمات تحل کو او پدے او کے بیا کلام دے او د تخیر دے تخیر معنی پدے کے اختیار دے یعنی ان شیطا فضرب لهم المثل بالسراب کچرستا خوخی د دې کافر مثال سراب سره بیان کا او کچرستا خوخی نبی ظلمات تیرو سره بیان کا جدیدہ ہے تیرو کے پراتی سو کوئی فقال او کظلمات فی بحر اللجین مثل الکفار کا مثل من فی ظلمات حال د کافرانو پشان د حال د غچا چې پتیارو کې پروت وي نفشبه قلب المؤمن بالقندیل تشبیه ورکړه د مؤمن د حال بیان کړو د دیوې سره د کافر د حال بیان کړو د ظلمات سره او د هغه سړي پشان چې په ډونګي دریاب کې پتیارو کې پتورش پکې لاندې پروتي په ډیرو بوګې مرقندی عبارت دي امام راضی وی دی او کې کار دی کنه دی کې وجوه دی توجیهات دی په دې کې یو دا چې الله بیانې چې کافرانو اعمال چې کوم دي هغه د سراب غونډه دي چې کې خسته دي د سراب غونډه دي ځان پوهیږه چې د کافرانو اعمال دي هغه د سراب غونډه دي کوم چې نیک اعمال دي که چېرې بدرنګ دي هغه ظلمات دي کافرانو چې خسته اعمال کړي دي هغه د سراب غونډه دي کوم چې قبیح کارونه کړي د ظلمات غونډه دي تیرو غونډه دي یو دا توجیه امام رازی بیان کړي دویم دا چې تقدیر الکلام ان اعمالهم اما کسراب بقیعه وذلك فی الاخره اول چې کوم حال بیان شو سراب بقیعه دا د آخرت حال ذکر شوی دی او دې آیت کې کظلمات فی بحر د کافر عمل په دنیا کې دا هدي لکه سړی چې په تیارو کې پروتي دا د دنیا حال ذکر کیږي بل قول امام راضی پکې دا دي کې دا درې وړه د یو بل خلاف نه دی اقوال ښه دا دی کې موږ وایو ورایټیز دي دام دی دریم قول پدې کې دا دی چې اول آیت کې دی عمل ذکرو چې دی ته بعد دی عمل نه حساب نه ملاويږي الآیت الاولى فی ذکر اعمالهم وانهم لا يتحصلون منها على شيء والآیت الثانیه دا دویم آیت چې کوم دی د عقاید په باره کې دی چې عقاید بس تور تم دی پلیتان دی ګندګیر دی
په تیارو کې پراته دي، دا شرکیاتو کې دي، دا ګټه وساټه دا لوټه وساټه په دې نالې کې ولامبه هغه قبرونو سره لامبي په چکاړو کې که نه، دا ټول په تیارو کې پراته دي سړیا. څوک د غوا په متیازو به لامبي، څوک بلنګ پرستی کوي، د انسانانو شرمګاونې عبادت به کوي. دا ډېر زورور شی دی، دا ډېر ښکلی شی د دې عبادت کوي، دا تیارو کې پروت دی جز. بحر لجی ابن جوزی فاما اللجی هر چې لجی دی فهو عظیم اللجام، هغه عظیم لجی والا ډونګې ته ویلی شي چې د پاسه پې ډېرې اوبه توده توده پانی که نه، توده ګرمې نه، غټې غټې اوبه چې پې موجود دي، ډونګې اوبه. او که ظلمات قرطبي وي، هغه د ابو علي الفارسي نه نقل کړي. ابو علي لیکلی الفارسي سره نه دی ویلی، خو چې کله ابو علي راغی پوهې دا فارسي دی، د علاقو دی فارس دی که نه. او که ظلمات معنی سره او که زی ظلمات د دې حال په شان دغې تیارو واله دی، زی په ګرو باسه تیارو واله. هغه وروستو اذا اخرج یده دی به لاس نه روباسي، نه چې لاس روباسي خو څوک دی که نه، ذکر وجه كظلمات. فالکنایة تعود الى المضاف المحذوف. نقشیری وی چې یرا اعمال د کافرانو ذکر کیږي، داغي تمثيل بیانی، جرجانی وی د کافر او کفر ذکر کیږي. ابو علی بنی زبان د کافر د ټیک ته پدې کې صدقه نشتا. ابن عباس وی به دې کې د کافر د زړه حال ذکر کیږي، ټول یو شی دی. كظلمات فی بحر اللجیہ فی بحر اللجین. قرطبی لیکي قیل هو منصوب اللجه، دا نسبت ته دی لجه ته، لجتن وړې ته سره، وهو الذي لا يدرك قاره، هغه چې د هغې ویښ نه معلومیږي. لجه ته ویلی شي واللجتو وړې ته سره، معظم الماء غټ اوبو ته وایي، زورورې اوبه وي. والجمع د دې جمع راځي لججن، لجج د دې جمع راځي. والتج البحر چې خلک وایي والتج البحر، نه اذا تلاطمت امواجه، کله چې د دریاب کې اوبه چپې د یو بل نه وتمبېږي، نه هغې ته بیا وایي والتج البحر. کله چې سړي باندې خبر هم ګډه وړی شي، نه هغې ته مې والتج الامر، غټه خبره وه ګډه وړه شوه. حسبته لجتن که نه، د اوبو غولې وګڼلې. ملکې بلقیس چې راله او هغه شیشې لاندې اوبه وې، حسبته لجتن، نه هغې د اوبو غولې وګڼلې، نه پینسه یې بره کړه چې دا اوبه جوړ ډونګې دي. هر چې دا خو لجه و که نه، هر چې لجه دی د لام زور سره، نه هغه د خلکو اواز ته ویلی چې فاصوات الناس، خلک چغې مغې او ګونج غونت اواز وکړي، د لجه وي. ښه اصواتهم و صخبهم، خلکو چغې روړې هغې ته وي. یو لجه دی بل لجه دی. یغشاهم موجن، یغشاهو پټي دغې ډونګي اوبولا، موجن چپا. یغش البحر موجن تو بری وي، یغشاهو یغش البحر، دغه دریاب چې دی دغه ډونګي دریاب، په دې باندې راخورېږي پټي دی لا موجن چپا. یغشاهو یعنی یعلو ذلک البحر، یغشا معنی څه بھئی د پاسه کېږي د دې، یعلو ولا ذلک، یعلو ذلک البحر، د دې دریاب د پاسه کېږي موجن چپا. نو موجن من فوقه موج چپوي، من فوقه د پاسه د هغې وي موجن بله چپا، یعنی من فوق الموج موجن. ابن جوزي وي یو خو دریاب دی د هغې د پاسه چپه ده، د هغې چپې د پاسه بله چپه ده، یعنی من فوق الموج موجن. ابن جوزي وي اردو کی موج میں آ گئے، یعنی سړی سر کې دی، طبیعت آزاد شي، گپ کې راغی که نه. والمعنی معنی بدا یتبع الموج موجن، یو موج پسې بل موج راځي، یو بل پسې بعض عیسیٰ راځي. لیکن موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، موج ہے دریاب کې موج دی ده کې د موج څه دغه دی راشي، نه څه زور به وي، چپه نه نه چپه خو په اوبو کې په دریاب کې نورې اوبه وي که نه، او هغې کې خو چې ګیر شي چل به توخوي، نه چپې زور په دریاب کې دی. قوم چې وي نه هغه د فرد نه جوړېږي. ما د شعر را یاد هم نه به پوره ته ویم بیا، چې خپل قوم سره خپل دغه سره وي نو ستا به زور وي، که ځان نه شو نه هېڅ هم نه. څنګه چې چپې زور په دریاب کې دی، دغه هم د سړي زور په ملک په هغه کې به کلي کائناتو کې
تمام دنیا کې چې کله د خپل قوم سره کلک ولاړ پاکستان متحد دی کنه دا خبره موج ہے دریا میں بیرون موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں من فوقه موجن داغه د پاسا بل چپوي یعنی من فوق الموج موجن آخر یغشاه داغه چپوي د پاسا بل چپوي چې غدیره پټي ندې سره ډېر سخت یره پیدا کیږي چپې د پاسا چفا ډېر یره پیدا کیږي ولې په دوه طریقو سره ځکه انه قد غط النجوم التي يهتدى بها دې چپو دې تیارو ددنه هغه ستوري پټ کړي دي چې په هغې باندې لاره ښکاره کېږي سړي ته پته ورتلېږي چې کوم طرف ته به زما زړه خبره کوي که نه دویم الریح التي تنشأ مع السحاب والمطر الذي ينزل منه چې هغه سره کومه هوا چلېږي وریځو سره که نه هغې سره باران راځي نه هغه هم بند شي یو خو په جوړه شي ویل ته یو خو بو کې لاندې پروت دی که نه خاص دغه چپې د دویمې چپې د پاسه من فوقه سحاب د هغې د پاسه سحاب وي وریځ وي وریځې پې نور هم په تیارو کې ستوري ته هم پټ شو که نه یعنی من فوق الموج الثاني هغه دویمه چپه چې په هغې اولې چپې د پاسه ده هغې د پاسه وریځ ده ظلمات بعضها فوق بعض تیری دي بعضې د دې د پاسه د بازو دي یعنې یو بل د پاسه پرتې دي بعضې د بعضې د پاسه پرتې دي ظلمت البحر د دریاب تیری دي و ظلمت الموج الاول او د اول چپې تیاره ده بیا د دویمې چپې تیاره ده بیا د هغې د پاسه د وریځې تیاره ده ظلمات بعضها فوق بعض امام طبري لیکي نه ظلمات دا د دې د عملونو مثال دی والبحر اللجي ډونګې دریاب چې کوم دی دا د کافر د زړه حال دی بیا هغې باندې ګمراهۍ خوري دي حیرانتیاګانې پې خوري دي شکونه پې خواري دي څنګه دریاب باندې دغه څیز خورو هغې د پاسه نور تیارې جهالتونه دغه شان زړه د کافر د هغه د عمل غونته کې تور دی څنګه چې عمل تور دی دغه شان تې زړه تور دی هغې باندې د الله جهل پروت دی الله نه پېژني معرفت نشته د جهل دی ځکه چې الله دله پړله مخربوالی دی هلته عقل نشته دی په هغې باندې سوچ نه کوي سمع نشته قبولیت سمع نشته دی مواعظ نه اوري د الله نصیحتونه نه اوري نه په سترګو په غوږونو باندې د قرآن نه د الله د شریعت نه په دې باندې پټې پرتې دي د الله دلایل نه ویني نه تیارو کې دی پروت دی توبري وي سمرقندي وي دې د دریاب په تیارې کې د شپې په تیارې کې دی د وریځې په تیارې کې د شان کافر د کفر په تیاره کې دی د جهل په تیاره کې دی د ظلم او د جور په تیاره کې دی نوی یغشاه موجن من فوقه موج ګناونه دی کې د هغې دپاسه دشمنیم کې حسدم کې بغضم کې ومن فوقه سحاب د هغې دپاسه د الله طرف نه شرمول دي شرمي بیا مو سمرقندي وي مخکې لګي سمرقندي لکه څنګه چې مؤمن دپاره ویلو نور علی نور مؤمن دپاره ویلو نور علی نور کافر دپاره وی ظلمت علی ظلمام کافر په تیارو کې پروت دی سړی د د وینا کې تیاره ده د په عمل کې تیاره ده د په عقیده کې تیاره ده قوله ظلمت وعمله ظلمت واعتقاده ظلمت اخو رڼا وګڼه مؤمن رڼا وینا کارونه رڼا والدي هر څه رڼا ودغه عقیده دغه رڼا او نورو دی خو ټول تورتم دی ابو العالیوی یتقلب فی خمس من الظلم دی پنځه ظلمونو کې وړي پنځه ظلمونو کې کافر وخت دی تیارو کې ظلم کلامه ظلم خبره د ظلم دی تیار ده پکې د علم چې کم دی پکې کې تیار ده د دنه نوتل هغه ظلمت سره دی تیارې سره دی وتلم تیارې سره دی اخره کې د تلم تیارو ته دی چې هغه ور دی تیارو ته بځي لوی ساینسدانان ریسرچ به وکړي الله به ورته معلوم شي بیا به نه مني سټیفن هاکینګ اخره کې څه وی سټیفن هاکینګ پیژنې کنه ا کورسې کې داسې اون انګریز پروت دي جامه غونډه دغې هغه سټیفن هاکینګ بریف هسټري اف ټایم کتاب لیکلی وخت کې تاریخ اردو کې راغلی دنیاوي څو طاقتونه چې نه هغه نه کو مخکې ساینسدانانو دا ریسرچ سلورو د دې رسېدلو چې یو طاقت یې چلی نو هغه طاقت تسوي نه بیا دونه چې هغه الله وي سټیفن هاکینګ په نت باندې پروت دی ترجمه سے پهلوی بیان هم کړی دی سټیفن هاکینګ کتابي بازار کې ملایوي کې ما اغست دی
هغه په وخت باندې ټایم باندې دغه ریسرچ دی. ته په ټایم ریسرچ وکړه څنګه به کې لږ سوچ وکړه دا تعالی موږ ټاسک درکړو په دې هغه م فیل لږ پی ایچ ډي دا وړوکی کتاب دی خدای سره کده یو مخ نه ووته دومره معلومات دي پکې یو مخ نه دی یو مخ هم نشي کته ډېر غټ معلومات دي پکې او کافر دی نو کافر دی علم نه پیدا وله کله نمد حوله و حوله الله علم ورګي خو دا خپل علم چې تاسو کو پرته بونو زی بعد خلکو دا غندانو کتابونو وکړه دا د شادو خبره وکړه شادو ترقی وکړه آدم اسلام ته زور شون دا خدا مطلب نو دا خدا مطلب و چې د مور په خېټه کې انسان باندې ته دور راځي چې د چمپیونزي په شانې عدل کېمي واړه ته بیا ختميږي دا هغه ریسرچ دا خو بس هغه خطا شو بل کلام آزاد لیکلي دی هغه چې دې کې سیدم خطا شوی دی او انګريز کتاب حواله هم ورکړي سندانو د دې صحیح ریسرچ دا دی هغه پوه شي ونی کې دې خپل اظهار صحیح نه کړی شوی څه پراپګانډم کیږي کنه سپیشیز او دغه څه نو موږ نه دی کېدلی چې کوم د ریسرچ راغی کوم کتابونه دا غراله لګنه په خپل د راهب زوی وکنه پادری زوی داروین چارلس داروین پادری زوی دا عیسائی وکنه نکیدی چې هغه صحیح وضاحت نه کړی شوی خبره تقریبا صحیح و هغه چې انسان اول لګه شادوي ندیو چې اول لګه ادم نه اول الته دلی دي دا دلته نمور په خېټه کې اول هغه ډېره ناشنا خبره وه اوس خو لکه خلکو پورې خان دي خو لکه صحیح وضاحت دغه دی الله علم دی خو سیندان نه وي چې دې وضاحت دغه دی که نه ابوکلام آزاد تفسیر کې ما دا کتلي ما سره دغه کتاب نشته ابن جوزی لیکي واما وجه المثل هر شي د مثال دغه توجیه دا تفصیل دغه د مفسرین وي چې الله کله د مؤمن حال ذکر کړ نور سره نه کافر مثال الله کې د تیرو سره ورکوي کافر داسې حیرانتیاګانو کې په تیارو کې پروت دی د لار نه معلومه یو ظلمت د شرک دی یو ظلمت د ګناهونو دی پای کې پروت دی د تیارو مثال د عمل دی بحر اللوجي د زړه د نه په تیارو کې پروت دی او دا چپه چې د پرله باندې راخیږي دا د شرک دا بل د جهل او د حیرانتیا چپی دی وریس چې کم دا د پزړه باندې چې کم وریا دا د زړه باندې زنګ لګېدلې دی مهر په لګېدلې دی پزړه باندې زنګ دی نه د خبرې بیا د تیارو ډکې دي بس اوتې بوتې به وي د عمل تیارو والا دی مدخل د تیارو والا دی بیا اکا خبرې دي کم چې سمرقندي لیکلي امام رازم لیکي دی دریو تیارو کې پروت دی ظلمت ته اعتقاد دی عقیده تیار ده قول تیارې والا دی خبرې تیارو والا دی عمل هم تیارې والا دی ښایسته عمل نه کوي تور بدرنګ عملونه کوي نو څوک وي دویم قول پکې دا دی چې یاره د ظلم تیاره کې دی نظر هم تیاره کې دی غوږونه هم تیاره کې دي صحیح څیز پې نه ګوري که نه بل دا دی وایي چې کافر ته پته نه لا یدري ده ته پته نه انه ولا یدري انه لا یدري ده ته پته نه ده ته پته نه ده ته پته نه ته ورته وایې که الله نه پته ورته نشته لکه دا دومره ښه خبره ده پته نشته تیاره کې دی که نه کافر چې کوم دی لا یدري یو تیاره کې دی الله نه پېژني بله تیاره کې د هغې لپاره په بله تیاره کې دی رسول نه پېژني قرآن نه پېژني آخرت نه پېژني ملایک نه پېژني دا په تیارو کې پروت دی مړه امام راضي لیکلي دي دا په تیارو کې پروت دی عجزه صدرم قول پکې دا چې یو بل د پاسه تیارې دي که نه نه دا په دې وجه دی په کفر باندې کلک دی سختۍ سره په هغې باندې اړم دی پرېږدي نه بس سهار ماښام تیارو کې دی سهار ماښام ګمراهو کې دی پوه شوې که تو د دلایل پیش کې د الله د یو ولي زه پوه نه شوم د تاسو ګوره پوه نه شوې لکه ته په دې نه پوهېږي او تیاره کې دی جز که نه پنځم دا دی قلب مظلم ړی تک تور دی په سینه توره کې سینې هم تور ده وړه پکې هم تور پروت دی ښه اوس لږ د مثال دغه ته راشي ما وریځ ده هغې د لاندې یو چپه د هغې د لاندې بل چپه او دریاب هم دی ښه دی په ویښ کې سړی ناست دی نه اذا اخرج یده کله چې دی دغه ویښ کې ناست سړی دی او دغې حالاتو کې دی لاس روباسي لاس ته ګوري لم یکد یراها دی نږدې نه وي یراها چې دا خپل لاس وویني دومره نږدې نه نه دغه هان کافر چې کوم دی خپل لاس نه ویني دی به رب څه ویني دی به نور څه وکړي ځان نه پېژني که نه وفي انفسکم افلا تبصرون ستاسو په نفسونو کې ستاسو په باډیانو کې د الله پاک د
وحدانیت توحید نښې دي ته هغه نه ښکاري ځان ورته نه ښکاري تور تام کې دی اذا اخرج يده قرطبي لیکي یعنی الناظر دغه کتون کې دی چې کله لاس روخ کې لم یکد یراها دی نږدې نه وي چې دا ویني یعنی تیارې دومره زیاتې دي ای من شدت الظلمات د تیارو د سخوالي د وجې دی یکد کې بیا ډېر تفصیل دی هغې کې نه شو تللی امام قرطبي لیکي د تیارې د سخوالي د وجې د نه ښکاري ځان ورته نه ښکاري لکه لاس خپل دا څومره خپل وجود ټوټه ده دغه شان کافر لم ينظر الى القبر دی قبر ته نه ګوري د قبر نه ښکاري خلک موږ ته لوګي نه پوهه نه ښکاري خدای دې نه ښکاري وته مثال لګا نه تا د خلک قبر ته نه ښکاري ښکاري وته خو په کار خو نه ځګا نه ولم يتفکر فی امر نفسه او د خپل ځان په باره کې فکر نه کوي دا نقطه دی کې امام قرطبي لیکلی سمرقندی لیکلی دا ځان سره وساته ما وی چې دا زه پوه نه شوم په دې ځای باندې موږ استادانو سره ویلې دی خو بیا خو چې بل ته ښه نه بیا خو هغه بل شی نه موږ ویلې دی خو داسې فهم خو نه و که نه چې دا څنګه چل دی وفي انفسکم لکه دې مثال وي دا زاریات کې وفي انفسکم فلا تبصرون لاس نه ویني یعنې د خپل قبر د نه ښکاري د فکر نه کي د خپل ځان باره کې مثال داسې وفي انفسکم فلا تبصرون ستاسو په نفسونو کې د الله د وحدانیت او د هغه د قدرت او د هغه د یووالي نښې دي لږ سوچ وکړه که نه امام قرطبي بلا اقوال لیکلي دي ولیکي بیا وي واصح الاقوال پر ټولو اقوالو کې صحیح دا دی ان المعنى لم يقارب رؤيتها معنی دا چې دی نږدې نه وي چې دی هغه لاس ویني فاذا لم يقارب رؤيتها چې کله دی نږدې نه دی چې هغه ویني فلم يرها نه هغه نه ویني رؤية بعيدة که هغه لرې وي ولا قریبة او نه نږدې نه لرې ویني نه نږدې ویني نه لرې ویني نه نږدې ویني هغه تیارو کې پروت دی ځان ورته نه ښکاري ځان نه پېژني خلک وي ځان وپېژني رب به وپېژني ومن لم یجعل الله له نورا هغه څوک چې الله هغه له نور نه وي ورکړی یعنی الله هغه له ایمان توفیق ورنکړي هدایت ورنکړي د تیارو نه رو نه باسي په کتاب پوهه نه کړي تو بری معنی کړی دا من لم يرزق الله ایمانا وهدى من الضلالة ومعرفة بکتابه الله هغه له ایمان ورنکړي د ګمراهونو رو نه کاږي هدایت ته ونکړي دماغ بند په بند پاتې شي کتاب پوهه ول ورنکړي ومن لم يجعل الله له نورا قرطبي معنی کې يهتدي به الله ولا داس نور ورنکړي چې د باغی باندې په دغه تیارو کې روان شي تیارو کې پروت دی تاسو لري الله نه ښکاري کنه نور سره نشته نو کو نور سره نه ارسه به تخکارېدل نور سره نشته ولې کافر دی ارسه د پخ په لمړ کړی دي الله خو سره مؤمن پیدا کړي حدیث دی مګ به پخ خلک وي اول مسلمان یم بیا پښتون یم اول پښتون یم بیا مسلمان یم وایي که نه حدیث کې خدا نه ښیي کل مولود یولد علی الفطرة هر ماشوم پیدا کیږي په توحید باندې فابواه نمو پلار یهودانه یهودی کی او یو مجوسانه یا مجوسی کی او یو نصرانه یا نصرانی کی هر ماشوم په توحید پیدا کی تا ول مسلمان ہے پښتو خروج تو خبري او ته بوته وسړې قومیت نه د ما د رب جوړ کړي نه دا مسلمان پیدا کیږي نه داسې تیاره کې دی پروت دی قرطبي وي داسې رڼا د سره نه چې دغه تیارو کې دی پاغې باندې لار عمومي د باندې کارونه تیار دي عقیده تیاره ده نور نشته چې دی پای باندې عقیده معلومه کې د قرآن رڼا نشته چې پای باندې الله وپېژني توحید وپېژني نو څوک چا چې الله نور ورنکي فماله من نور دغه د پرس نور نیوي نه چې بس الله گمراه کی کنا ومن يضلله فلا هادي له څوک چې الله گمراه کنه هغه بیا څوک پنیغه ول نشي د خدای بلاره کړي پلار نشم کمه سن نصیحتونه ورته وکړل د خدای بلاره کړي پلار نشم ونصیحت د ناصحانو اثر نه کاګنه د نصیحت د ناصحانو اثر نه کا د سړی اوس باندې خوشي ټاکولې ازړې په خپل کار وي نصیحت د ناصحانو اثر نه کا د سړی اوس باندې خوشي ټاکولې اوس باندې یې خې دغه نه کېسته نه جوړېږي ټکاوی کنه څو سره کې نن له غوګونه کړنه او چې ګرمه کې بیا وځه پرې دی نه کته تو جوړه کته رم به جوړه کته هر څه جوړه
سړی به ګرم کې بیا پکې کار وشي خو ډېر ګرم نه کې فما له من نور نوي د هغه دپاره څه نور طبري معنی کې نوي د هغه دپاره ایمان او هدایت او معرفت د کتاب سمرقندي معنی کې هغه څوک چې الله هغه له عزت او تشریف ورنه کې د هدایت په دې د هغه اکرامونه کې نه هغه دپاره هېڅوک داسې نه وي چې هغه له اکرام د معرفت ورکړي په دې اکرام وکړي قاضي وي ما تاسو ته ویلي چې کله امام راځي ولیکي چې وقال القاضي مراد به وي عبدالجبار معتزلي یاد وساتئ دی به مراد وي هغه وي المراد بقوله معنی دا ده ومن لم یجعل الله له نورا معنی څه ده هغه وي دا معنی ده ای فی الدنیا بالالطاف فما له من نور چې دنیا کې الله پچا مهرباني ونکړي نه هغه دپاره څه نور نه وي یعنی هغه هدایت نه مومي اریان دریان ډغري وي نه آخرت کې هم هغه نشي کامیابې دی هغه الله هغه ثواب نه ورکوي امام رازي دا نقل کړی دا کنه امام بیضاوی وی الله هغه قدرت ورنه کې هدایت هغه ورنه کې توفیق ورنه کې دا غیر اسبابو تو هدایت اسباب سي قرآن دی حدیث دی استاد سره ناس سره صحیح علم سره الله هغه نه محروم کی بیا اس نور دا غره پاره نه چې نور ته ورسي زجاجم وی دا په دنیا کې دی مان دا چې څوک الله چاته هدایت نه کو دی هدایت نشي رسیدي مقاتل بن سلیمان وی نظرت فی عتبه ابن ربیعه کم جما شروع کی ویلو چې دبا پادریان غونډه جامعه چولې ځان جاهلیت کې عتبه بن ربیعه مسلمان دغه جوړ کړو ځان پادری اسلام راغنه کافر شو ما وردی وی دا ټول عبارات ما د قرطبی نه راغستی ما وردی وی فی شیبه ابن ربیعه شیبه ابن ربیعه بارک راغله دی دوم دا چلګو د دین پسې په ډېر غړې لري سرچونه به کولو معلومات به کولو چې اسلام راغنه کافر شو قرطبی وی زدا ویم چې دا دواړه کافر مړ دي دا دواړه په دې کې مراد دي شیبه مراد دی عتبه مراد دی هغه هم د ربیعه زوی دا بلم ډېر ځان نه مولیان جوړ کړو تحقیقات یې کول پتیرو پسې منډې والے خو چې اسلام ورانه راغی نه بیا پټه پوشو سترګې په بیا پټې شوې نه مانو امام قرطبی یو حدیث لیکلی ثعلبی نے نقل کړی ثعلبی محدث نه دی ثعلبی تفسیر ثعلبی الکشف والبیان دغه تفسیر نوم دی زه ویم صرف ساده علم اضافه ده پر ما د سند نه معلوم قرطبی لیکلی ما په ریسرچ نه کړی هغه وقال انس قال النبي صلی الله علیه وسلم انس نے فرمایي چې نبی سلام فرمایل ان الله تعالی خلقني من نور الله زده نور نه پیدا کړم وخلق ابا بکر من نور دا خو د جيبون حدیث دی ابا بکر د ما د نور نه پیدا کړ بیا عمر پیدا کړ عائشه پیدا کړ د ابوبکر د نور نه متن کې نکارت ته کنه مؤمنان پیدا کړل د امت د عمر د نور نه دل پکای چې سند څنګه کېدان مؤمنات پیدا کړې د عائشه بیبي د نور نه فمن لم يحبني ويحب ابا بکر وعمر وعائشة فما لهم من نور سوک چې ما سره محبت نه کی ابو بکر سره کی او عمر سره کی او عائشه سره کی نه دغه لپاره نور نشته دی عجیب تفسیر کړی دی دا ماته صحیح نه ښکاري نو دا آیت نازل شو ومن لم يجعل الله له نور وما له من نور سند اهم ضرور سند بنا لوځي کنه سند دیوالو استیم پر نه خو الاسناد من الدين لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء اسناد د دین صدا اسناد د دین صدا ته یو سیس ته دین وې سند بیان کړو که سند نو نه چا چې څه خوخه بس وې به چې یو خبر سره سند نشته نه دا وی سبزی دا او بس دا مولیه دا خوري دی باندې عمل نشي کولای څه فائدہ نشته دا صحیح مسلم مقدمه کیم دی الاسناد من الدین عبد الله بن مبارک د نور نه نقل دی چې موږ د څوک حدیث بیانې موږ ته سند بیان کا تا دا چانه اوریدلی هغه دا چانه دا سلسله متصل ده ټول رښتینی دي پکې دروژن او ګناګار او کافر خو نشته کنه چې صحیح او متصل او مرفوع نه صحیح ده اصلا متصل ممی خو لیکن ځان نه بخل کو جوړ کړی د پوینټ ته ګوره سند به متصل دي ولې هغه سند جوړول نه ورته حدیث جوړ سند نشي جوړولې او معلومه څنګه دا غي خپل طریقې د موضوع حدیث به څنګه معلومه سزا ظالمانو دغه وکړه چې ځان نه حدیث جوړ کړ دوستانو وګوره بیا لفظي معنی ته وګوره
والذین کفروا کسان چې کافر دي کفر کړي دي اعمالهم داغي د نیک عملو حالت مثال کسرابن بقیات پشان د پړ کېدون کې شوګې دي پشان د وبو دي یحسبو ظمآن ګمان کی باغی باندې تګي سړی مان د وبو هغه شاګوګلو ته زو کوی سوي داغي پشان دي کنه بقیا ناغي مراد ده هغه پړ کوی وبو حتی اذا جاءه تر دې چې دی هغې له خواله راشي لم یجده وبنو مې هغې له شیئا نسیزو ووجد الله عنده وبمومي د هغې سره الله فوفاه نه پوره به ورکړي هغه دته حسابه د حساب والله دی الله سره ولې حساب ډېر حساب کوونکی او که ظلماتن او بل مثال لدی د بد عمل یا د بد عقیدې په شان د ډېرو تیرو دی د کافر فی بحر اللجین په یو ډونګي دریاب کې یغشاهو پټ کړي وي غلا موجون چپې دریاب د پاته چپی دي من فوقهم موجون چې د هغې د پاسه بله چپوي من فوقه صحابون چې د هغې د پاسه وریځوي ظلمات ناشنا ګڼې تیرې دي بعضها فوق بعضن بعضې د دې د بعضو د پاسه دي اذا اخرج یده کله چې دا کافر خپل لاس روباسي لم یکد یراها نږدې نه وي چې دی هغه ویني دریاب کې تیرو کې ناستې مثال درکې ده ومن لم یجعل الله له نورا هغه څوک چې ور نه کړي هغه الله نور څه نور فما له من نور نشته د هغه دپاره هېڅ نور سبحانک الله